په اصولو کې ده د قرآن او د اسلام مطابق دا نه چې بس راوځه زما مرضي ګوره وایي د قیامت په علاماتو کې غټه علامه دا ده چې زنا به عامه شي د زنا د عامه کولو دپاره اوس دا سیسټم روان دی سبا نن څه تاریخ دی 6 تاریخ دی په 8 تاریخ باندې تاسو وګورئ دا ټول نوجوانان دا میډیا ګوري په دې میډیا باندې تاسو وګورئ دا زنانه به راوځي جلوسونه به یې راوستي او دا خبره به کوي چې میرا جسم میری مرضي او اسلام وایي نه جسم ستا نه دی جسم د الله تبارک وتعالی دی او کدا الله نه وی کنه کله چې څوک مړ شي موږ سوایو موږ وایو انا لله و انا الیه راجعون یا الله موږ مستایو او دا سچې دي یا الله تعالی دا ستادي و انا الیه راجعون او موږ ټول دی الله رب العالمین ته واپس کیږو دا قرآن فرمایي چې دا هر څه د الله تبارک وتعالی دی دا جسم د الله رب العالمین دی انا لله و انا الیه راجعون دا هر څه د الله تبارک وتعالی دی او ګوره که یو سړی وایي زما بدن دی او زما په بدن کې چې کوم اندام دی زه څنګه استعمالوم نو ماته اجازه دی نه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم دا ولي دا په سورۃ یاسین کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې انسان په خپل باندې روح راوړي د الله سره د خپل خبرې کوي الله تبارک وتعالی سره چې دا حرکت کړل دای نو دا ستانه دي د دې معلومیږي دا چې دا ستانه دي د دې وجنا موږ له پکار دي انسان الله رب العالمین پیدا کړل یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان تم خپل رب عزت من باندې څه دوکه کړی دلته کې دا کریم صفت ولر الله تبارک وتعالی راوړ کریم صفت ذکر راوړ چې الله رب العالمین عزت مند او د انسان له هم د عزت مطالبه کوي چې زندگی باندې په عزت کې دنه تیر بی عزتی با خپل هم نه کوي او د بل هم نه کوي زنانه ته خپل زندگی با انتهایی د عزت باندې تیر ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات چې کوم ذات ستاسو اندامونه کله جوړ کړی برابر دواړه لاسونه دواړه سترګې دواړه غوږونه دواړه خپې څومره پړې اکثره برابر فی ای صورت ما شاء رکب په کوم صورت کې چې رب وغوښته هغه شان کې جوړ کړي چا خپل رب ته ویلي چې ما به سینې جوړ کړي نه د چا مجال شته چې وایي نه د چا طاقت شته چې رب ته وایي رب په خپل باندې دا انسان څومره په خپلې دانچه کې جوړ کړی ځکه خو الله تبارک وتعالی په څلورو پنځو څیزونو قسم خوري او بیا وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بېشکه دا انسان ما په یوه ډېره ښکلې ډانچه کې پیدا کړی دی په یوه بهترینه ډانچه باندې پیدا کړی دی او هغه څنګه راوځي او پټکاڼې ته واچوي زما جسم دی او زما مرضي ده او زه چې څه کوم نو هغه به کومه ډېره د افسوس خبره ده او ډېره د ګناه خبره ده یقینا دا اخیری خبره کوم پیل کې نن واخو خو دا اخیری خبره ده بیا دا موضوع دوباره بیا نه چلو دا انګریزان او دا غیر مسلمان درځي وایي موږ د زنانو له حقوق ورکوو موږ بوډاګانو له بوډاګانو حقوق ورکوو موږ ماشومانو له ماشومانو حقوق ورکوو موږ زناورو له زناورو حقوق ورکوو او ویډیو به جوړ کړي هغه ځای کې به ستره پورې به مرغۍ خطي دوه پسې لس ګاډې راولي ورور به بل کي خلکو ته به دا ښایي چې موږ څومره لوی تحفظ کوي الله رب العالمین د مخلوقاتو او کله به چې چاته څه ځای کې صدا راشي نو زر زر به دغه به جوړ کړي بسکټ به راولېږي موږ د انسانیت خدمت کوو راشي وګورئ د انسانیت خدمت دې کوئ په ګورکانامو کې چې څومره مسلمانان جیل دي د هغو سره څه کېږي کرنټونه ولول کي په ډرنک پکې سوري وکړي په دې ملکونو کې چې د مسلمانانو سره کوم زیاتی کېدو په نورو مسلمانانو کې به یې سیخ ورکو او په اور به راو د هغه غوښه به یې خوړه دا جایز دي بیا دغه شان دي په ابوغریب جیل کې ته وګوره د مسلمانانو سره څه کېږي دومره ماشوم راورسي د لباسې نه پنځه جوړ کړي د هغه کلمې په خوله باندې راوباسي لکه څه خلکو ته په میډیا یو
خیال راځي چې ځان خیال کو او د دې د مخامخ د هاغو او د چله ولا او د حقوق د زنانو لپاره کوو او د ماشومان لپاره کوو او د نه دا ټول ضروري دي دا ټول اسلام خلاف سازش دی دا زموږ قرآن قبضه کول غواړي دا زموږ ایمان قبضه کول غواړي دا زموږ اسلام قبضه کول غواړي دا موږ اسلام نه ایستل غواړي دا کار کوي او موږ مسلمانان په یو بل پورې نښتي یو د یو بل ګریوانونو ته لاس اچولی او حالات دا روان کنه زما کې دومره نورو خبرو ته هېڅ حاجت نشته بله ورځ په هر تاریخ باندې په ټوله دنیا کې وګورئ چې دا ښځې کم کم کارونه کوي او سل اوازونه کوي او لکه یو پکې وایي نکاح مطلب داسې شی دی وایي نکاح څه ته وایي معنا دا چې د یو زنانه لپاره که سل نارینه دي او که څو دي وي نکاح څه ته وایي نکاح دا زما او ستا دا عزت ختمول غواړي راځئ چې په دې باندې بغیر د څه تعصبیت نه په دې کې تعصبیت نشته د مسلمان په حیثیت باندې راځي چې په دې سوچ وکړو په میډیا باندې چې د دې زنانو خلاف کوم انجیوز کار کوي په میډیا باندې چې د دې زنانو خلاف چې زموږ د مسلمانانو زنانه راوباسي دي لاره او اصول راځي چې دا وګورو چې دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي